نو په رمضان المبارک کې یو ګناه ډېره خطرناکه وي. تیر بیان کې هم ما دا خبره کړې ده او په هر رمضان المبارک کې په هر ځای کې زه دا خبره کوم. زمونږه د علماو د جماعتونو د هر منبر نه دا آواز کیږي، قوم ته دغه وعظ ورکړی کیږي، پیش کیږي چې تاسو په رمضان کې یو نفلی نیکی وکړله، الله پاک د دې یوې نفلی نیکی ثواب فرض ته رسي، او که فرض عملم وکنو الله او یا چند ثواب زیاتی. خو د منبر نه دا آواز کله نه دی راختلی. دا زه علماو ته عرض کوم او دا یو درخواست کوم چې تاسو خپلو عوامو ته، خپل قوم ته په خپل وعظ کې سبا له هم د جمعې مبارکه ورځ د تاسو دا خبره وکړئ. زما دا خبره مخکې ورسوي، په دې کې د قوم د پاره ډیره فایده ده او د ثواب یو بهترینه موقع ده چې مونږ ته د عذاب نه نجات ملو شي او ثوابونه مونږ ته ملو شي. هغه خبره دا ده چې په رمضان المبارک کې نفل عمل فرض ته رسي، فرض عمل او یا چند زیاتیږي، او که په رمضان کې چا ګناه وکړله نو یو ګناه دومره خطرناک وي، غټه ګناه په رمضان کې چا وکړله نو دومره خطرناک وي، وبال او نقصان یې دومره زیات دی چې د تیر شوي کال ټولې نیکۍ بربادي شي، تباه شي او ټولې نیکۍ ختمې شي. په تیر شوي کال کې بنده به زکات ورکړي، ده به حج کړي، ده به قرباني کړي وي، ده به تیرې روژې نیولې وي، ده به منځونه څومره کړي وي، ده به صدقې او خیراتونه څومره کړي وي، ده به غریبانانو سره تعاون او مرسته څومره کړي وي، ده به د خلکو د بیمارانو بیمار پرسی کړي وي، ده به خپل خاندان سره رشتہ داری پاللې وي. عرض دا څومره ډېرې نیکۍ چې کړي، د رمضان المبارک په میاشت کې یوه غټه ګناه چا وکړه، هغه ټولې نیکۍ بربادیږي، په داو لګي. تاسو په خپله باندې هم او خلکو ته هم دا خبر ورسوي، د رمضان د ګناهونو نه ځان وساتئ. الله پاک دې مونږ او تاسو د ګناه نه محفوظ وساتي.